تاسو ته یو خبر در کوم چې الیکشن کمیشن زموږ په علاقه کې کم چې بلاکونه جوړ کړي وو ویلیج کونسل نو هغه په ډیره غلطه طریقه جوړ شوي دي. نو ای باره کې زه تاسو ته یو پیغام در کوم او الیکشن کمیشن ته دا یو درخواست کوم چې مهرباني وکړئ دا کم سیستم چې تاسو جوړ کړی دی دا غلط دی. مونږ غواړو چې زمونږ د واحد ګړی ویلیج کونسل بیل شي او د مسلم آباد ویلیج کونسل بیل راشي او تودا او احمد آباد یوځای شي ځکه چې دا پخوانی یوځای کلی دي نو دا د دې سره شاملول نه دي پکار. دی الیکشن کمیشن داسې کار کړی دی چې د واحد ګړی صحیح احمد آباد سره شامله کړی دا او صحیح د تودې سره شامله کړي او مسلم آباد سره. نو زه غواړم چې د خپلې علاقې ویلیج کونسل واحد ګړی بیل راشي او د مسلم آباد ویلیج کونسل بیل راشي ځکه چې د هر ویلیج کونسل د واحد ګړی ادیره او جنازګاه بیله ده د اوبو نکاسي د دوی بیله ده داسې د مسلم آباد چې وګوري نو د دوی جنازګاه او ادیره بیله ده او د تودې او د احمد آباد چې وګوري نو د دوی جنازګاه او ادیره یو ځای ده. نو موږ غواړو الیکشن کمیشن ته دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ دا غلط سیستم واپس صحیح طریقې سره راولي. دا موږ چې کوم درخواست لیکلی دی دا د دې دپاره دی چې یاره الیکشن کمیشن زمونږ د آواز ووري او زمونږ د ویلیج کونسل په صحیح طریقه برابر کړي چې دا موږ څنګه غواړو په دغه طریقې برابر کړي. نو زه به د خپل سابقه ناظم ولی رحمان صاحب ته خواست کوم چې د دې باره کې تاسو یو ښه پیغام الیکشن کمیشن له ورکړئ ای باره کې یو څو خبرې ناظم صاحب وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني نثار محمد صاحب چې زموږ ممبر دی څنګه چې تاسو ته هغه وفرمایل نثار محمد صاحب دا حلقه بندیانې چې الیکشن کمیشن کړي دا کاغذي کاروي باندې شوي دي. نو کاغذي کاروي خو نه وه پکار ځکه چې دلته راتګ پکار او دا کتل پکارو چې یاره د دې علاقو دا رهن سین کومو کومو خلکو سره نږدې دی او څنګه دی د دې قبرستان د نکاسې سیستم څنګه دی. اوس دا دې چې کومې حلقه بندیانې کړي دي نو د دې د نکاسې سیستم چې دی بدل دی د مسلم آباد بدل دی د احمد آباد ویلیج کونسل د تودې بدل دی د واحد ګړی بدل دی. نو زه خو دا ډېر په افسوس سره بیا وایم که کوم ځای کې دلته دا ناظمان راله او دا ناظمان دلته د واحد ګړی نه راله نو تودې والا به کې بیا دی کار نشي کولی. که د احمد آباد ناظم رالو نو په واحد ګړی کې بیا دا کار نشي کولی. نو زه بالکل په دغه سره وایم الیکشن کمیشن ته چې یاره د خپلې حلقه بندیانې دی دا واپس والي. مونږ یو درخواست ورکړی دی که چېرې دې درخواست باندې کار ونه شولو نو مونږ به بیا الیکشن ټریبیونل ته ځو هلته به درخواست ورکو هلته به د خپله مقدمه لړاو. که چېرته هلته هم دا کار ونه شي نو های کورټ او سپریم کورټ زموږ آخري اپشن دی احتجاج به پې کوو خو خپل حق په مونږ د دې نه غواړو ځکه چې دا غلط سیستم دی او چې د اوس نه په دې سیستم باندې کار ونشي او غلط راشي نو دا زموږ د مستقبل د تباهۍ سوچ دی. نو مونږ غواړو چې زموږ مستقبل دی یو روښانه مستقبل جوړ شي ښه مستقبل جوړ شي او زموږ دا ویلیج کونسل آباد او خوشحاله مستقبل جوړ خوشحاله ویلیج کونسل جوړ شي. د دې لپاره ځکه چې په دې کې کارونه تر اوسه پورې دونه ښه نه دي شوي نو مونږ غواړو چې دا کارونه پکې ښه شي ځکه چې د مخکې نه هم دا سیستم ګډوډ و. اوس دې حلقه بندیانې کې نو دا حلقه بندیانې داسې پکار دی چې اوس خو پکې سیستم ټیک شي که نه. اوس خو مونږ سره هم چانس دی او دې الیکشن کمیشن سره هم چانس دی. مخکې خو به مونږ ته ویلي چې یاره دا مخکې نه شوی دی نو اوس مونږ ځکه غواړو انشاءالله دې کې به مونږ د عوامو نه هم بھرپور سپورټ غواړو چې هغې مونږ سره په دې کې بیا روزي که چېرې زمونږ په دې آواز باندې ونه شو او امید در به دی چې انشاءالله دا کامیابي مونږ ته حاصلېږي. ډېره مهرباني ناظم صاحب نور محمد خان سره ناست یم دی نه به نن موږ د الیکشن کمیشن باره کې او د دې ویلیج کونسلو باره کې معلومات کوو چې زموږ الیکشن کمیشن د حلقه بندیانې ډېرې په غلطه طریقه کړي دي. نو هغې باره کې د ممبر صاحب نه پوښتنه کوو چې یاره دې کې تاسو څه پیشرفت وکړلو څه منډې ترړې هلې ځلې مو کړلې او دا ویلیج کونسل یې په څه ترتیب جوړې کړې. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما میلمنو ورونو تاسو ته خو زه د زړه د کومې نه هرکلی کوم او په خیر رالی. ورونو زمونږ دا شکایت خو د ډېر مخکې نه لګی دی را روان دی چې په تېر الیکشن کې په دې کې موږ درخواستونه هم کړي وو. بیا الیکشن کمیشنر دفتر ته موږ تللي وو هلته اعلان کې ما په خپله نور محمد هلته یو چیل چاړم کړی دی خو بیا هم چارې ښه کورې ودان زموږ هغه مطالبه چې کومه وه هغه هغه یې حل کړله. او چونکې دا مسله موږ ته بیا جوړه شوې ده
زمونږ دا کلی شیخانو کلی دی ان مسلم آباد دی واحد ګړی احمد آباد سره یو ټچ کلی دی خو دې کې زمونږ اکثریت زیات دی دا زمونږ اکثریت چې کم دی نو دی واحد ګړی او احمد آباد پته نه لګیږي دا باندې اوس موږ نه پوهېږو چې دا څنګه موږ تقسیم کړي وو. زه د خپلې ادارې مشرانو نه دا خواست کوم بیا دا درخواست کوم دا منت کوم چې زمونږ دا خپل کم حق چې دی دا دې موږ ته میلاو شي ولې که دا موږ ته میلاو نه شو نو موږ به احتجاج هم کوو موږ به دې کې سړکونو ته موځو موږ به بیا دې کلي کې په دې خپل علاقه کې خدای دې نه کړي الله دې نه کړي یو بل پسې ټوپکې روانولو مهرباني دې زمونږ اداره وکړي زمونږ مشران دې وکړي چې موږ ټوپکو ته جوړ نه کړي او زمونږ دا مسله په دغه وړوکې درخواست باندې واوري او حل یې کړي. ډیره مننه مهرباني ممبر صاحب. دا زمونږ د ویلیج کونسل مباره کې نننی پروګرام چې تاسو سره ما په خپل یوټیوب چینل باندې شریک کړلو زمونږ د الیکشن کمیشن نه دا مطالبه او خواست درخواست مو سره جمع کړی دی مرګرو چې زمونږ د ویلیج کونسل دا ترتیبونه صحیح کړي چې د واحد ګړی ویلیج کونسل خپل جوړ شي د مسلم آباد شیخانو کلی ویلیج کونسل خپل جوړ شي او د احمد آباد او د تودې ویلیج کونسل خپل یوځای شي او برابر شي. په دغه توګه باندې موږ انشاءالله درخواست جمع کړی دی. امید لرو چې د نننی پروګرام د هغې په حق کې او الیکشن کمیشن به زموږ په حق باندې فیصله کوي. ډیره مننه. د الله په امان الله هم خوشحاله کړه. شکریہ. بس